امام مسلم په خپل کتاب مسلم شریف کې یو حدیث روایت کړی دی. نبی علیہ السلام مبارک یو صحابي دی ربيعه بن كعب الاسلمي. دا دومره بختور صحابي او ربيعه چې د مبارک به نبی علیہ السلام مبارک سره شپه تیروله. دی فرمایي چې كنت ابيت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې ما به نبی علیہ السلام مبارک سره شپه تیروله او څه دپاره فاتيته بوضوئه، چې ما به حضور علیہ السلام مبارک له د شپې د تهجد اوبه راخیشتې. بعد از ما ډیوټي وه، حضور مبارک به راکېناسته، مسواک مبارک به هغه به له ما راواخیسته، کوزه به وه، اوبه به وې، څه شی به چې و ما به شپې او په داسې ټیم کې. او بیا امام الانبیاء دغه ډیوټي علیه الصلاة وسلام دا به ربیعه بن کعب اسلمي سے فرمایي ما کړه. مسلم صاحب د مسلم فرمایي چې بس دا اوبه به ما راخیشتې او حضور مبارک به اودس کا او مونځ به کا او ما ته به ډېرې دعاګانې کړې. ربیعه فرمایي ربیعه کله کله به حضور مبارک دا خدمت ته به وکاته او دا رحمت به یې په جوش کې راته کله کله. ربیعه فرمایي ربیعه چې ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل اے ربیعه سل. یو شپې راته وی ربیعه نن چې څه معنی غواړې وی غواړه. دا یو داسې وای یو چانسی نن چې څه غواړې معنی وغواړه. ربیعه سے فرمایي چې قلت ما ورته فرمایل اسألک مرافقتک فی الجنه. یا رسول الله مبارک تا ما ته وی چې څه غواړې وی غواړه. یا رسول الله مبارک په جنت کې تا سره ملګرتیا غواړم. بس چې زه تا سره سیم تا سره زیو زایم په جنت کې. هغه نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته و چې دا به اسم خادم دی صحابي دی ما سره په جنت کې. نبی علیہ السلام سور ته فرمایي او غیر ذالک ربیعه دین علاوه څه غواړه. یعنی مقصد دا دی چې دا خو شو الله به ته ما سره جنت کې نور څه غواړه. د مبارک فرمایي قلت ما ورته فرمایل هو ذاک. ګور صحابه بل شي نه غواړي داسې ورته حضور مبارک نه ویلې چې خبس بس جنت کې به تما سره او غیر ذالک نور څه غواړه نور څه غواړه. خو صحابي ایمان ته ګوره هغه دا ایمان او چې دا کوم شی متر او غوخته د دې نه پس غوخته عبسته نور څه شی غواړم در چې ما ورته فرمایل هو ذاک یا رسول الله بس زوم دا غواړم. زه نور څه نه غواړم. مونږ څه دنیا حریصان نه یو چې دومره مال او دومره پیسې بس زوم دا غواړم. چې کلم دا راته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل اے ربیعه فاعني على نفسك بكثرة السجود. یو کار به وکړي نور به ان شاء الله ما سره کوشش دا کوي چې څومره نفلی عبادت کولای شي دومره نفلی عبادت وکړي. ډېرې سجدي الله تعالی غوا ډېرې سجدي الله تعالی غوا تزما مدد وکړه بکثرت السجود په ډېرو سجدو باندې ډېر نفلی عبادت وکړه الله جل جلاله تا. نو محدثین فرمای چې نفلی هغه عبادت ته دین دا پته ولګی دا چې په جنت کې با رسول الله مبارک سره می او محبت بم در سره کوي مصطفی علیه الصلاۃ والسلام مبارک څنګه چې دغه صحابي سره کړه دا سه ورته نه وی چې دا او کا یا فلانو کا نفلی عبادت ډېر وکړه. او نفلی عبادت په هر شي کې که په مونځ کې په زکات کې نفلی عبادت صدقه ده، په روژه کې نفلی روژې دي، په مونځ کې نفلی مونځ دی، په حج کې نفلی حج دی، په ټولو عبادتو کې نفلی همدغه ثواب دی، ډېر ثواب دی. الله جل جلاله په هغې باندې ډېر خوشحاله